سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت انسانان خپل عبادت او محبت د پاره پیدا کړی دي. هر انسان د بل انسان نه مینه محبت غواړي او خواهش لري. هر انسان دا غواړي چې زما بچی، زما ښځه، زما ګاونډي، زما رشتہ دار، زما همسایه، زما کولیګ، زما جونیئر، زما سینیئر ما سره ادب سره او مینې او محبت سره پیش راشي. هر سړی غواړي چې داغه عزت نفس مجروح نشي، خراب نشي. هر سړی عزت ته د عزت په نظر ګوري او عزت سره مینه کوي، او هر انسان دا غواړي چې بل انسان د مال ټیم راکړي، مال د وخت راکړي او زما د قدر وکړي. اگر چې هغه انسان دغه قدر او دغه عزت قابل وي او کني، خو د هر انسان دا خواهش چې زما د خلق قدر وکړي. دغه رنګ عزتمند رب کائنات هم د بندګانانو نه دا غواړي چې دا رب کائنات دا غواړي چې دا بندګان زما قدر وکړي، او رب کائنات د قدر وړ او لایق او قابل دی، او دا انسان او دا کائنات او دا ټول سیزونه پیدا کړي الله دی. نو چې کوم انسان د یو سیز مکمل مالک وي او مکمل واقدار وي، نو هغه ډیر لایق وي د دې چې د هغه قدر او عزت وشي. او چې کله په خپل مال کې د انسان عزت نه وي، په خپل کور کې د انسان عزت نه وي، په خپل خپلوانو کې د انسان عزت نه وي یا نه کیږي، نو انسان څومره زیات غوسه کیږي. دغه رنګ رب کائنات هم دی چې رب کائنات انسانانو ته محتاج هم نه دی،
ټول انسانان هر غړی هر آن الله ته محتاج هم دي د الله نه بغیر دوی حرکت هم نشي کولی د الله نه بغیر د دوی سترګې نشي رپېدی د الله نه بغیر د دوی لاسونو خپو کې حرکت نشي راتلی د الله نه بغیر د دوی زړونو دړکن او د دوی زړونو چې کم عزتمندو حرکت دی هغه نه جاری کیږي د الله نه بغیر د انور سپوږمۍ نشي راوتی د الله نه بغیر عزتمندو د ازمکه پل فروټ نشي ورکولی د الله نه بغیر یو کار نشي کیدی نو دومره عظیم رب هم ګیله کیږي د انسان نه چې کله انسان ټیم نه ورکوي انسان وخت نه ورکوي انسان عزت نه ورکوي انسان عبادت له ټیم نه وباسي نو څنګه چې د یو انسان د انسان نه ګیله کیږي حالانکه دا انسان نه دی پیدا کړی او انسان په د باندې یو څو روپۍ لګولي هغه روپۍ م الله پیدا کړي انسان بل انسان له مثلا تعلیم ورکړی کم تعلیم چې ورکړی دی هغه دماغ هم الله ورکړي د دې باوجود د شاګرد نه خلک تمه لري نو رب کائنات د خپل بنده نه تمه نشي لرلی او دا عجیبه خبره ده دا داسې تمه نه ده په دې کې د الله رب العزت خو څه فایده نشته فایده پکې سراسر د انسان ده لکه یو استاد چې شاګرد ته وایي بچه زما خبرې غور سره اوره او زما وال ټکول چې کم دی بد مه ګڼه او زه چې دا کومه غوسه تا ته کوم دا بد مه ګڼه په دغه وخت کې دا ماشوم سوچ کوي چې دا خو عجیبه انسان دی یو طرف ته ما وهي او بل طرف ته وایي چې دا تا دپاره مفید دي او دا بد مه ګڼه دغه رنګې عزتمندو کله حالات د زندګۍ الله موږ باندې راولي د وخت څپېړې موږ له راکولی کېږي د بیمارو په شکل کې وبایي امراضو شکل کې زمونږ د مال د کمیدو شکل کې د خوف او د دهشت په شکل کې وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ الله رب العزت وایي زه ستاسو امتحان کومه کله د باندې خوف راولما کله د باندې یره راولما کله مال کم کما کله جانونه کم کما کله چې کم دی مختلف قسمه چې کم دی حالات د باندې راولما نو الله رب العزت وایي زه ستاسو امتحان کومه چې زما طرف ته څوک رجوع کوي وبشر الصابرین او چې کوم پکې صبر وکي او دا د الله د طرف نه دي او چې څه کېږي الله به کوي الله وایي دغه خلکو ته خو پکې خوشخبري ورواوروا وبشر الصابرین بشارت ورکا کم خلق الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله وانا الیه راجعون چې څه قسمه مصیبت ورته ورسي د ټولو نه اول وایي مړه دا د الله د طرف نه دی او موږ باسم ټول الله تزو دا جمله د الله ډېره خوښه اگر چې الله د بیمارانو د ټولو سیزونو لپاره دنیوي اسباب هم جوړ کړي دي کله ناکله سړی دنیوي سبب ته اشاره کولی شي چې د دې د وجې نه وشو د اسباب اغوانې خو اول دا کلمه وایي چې مړه هر څه د الله د طرف نه دي په دې باندې الله رب العزت ډېر خوشحالي او بیا وروسته وایي چې الله رب العزت او د الله دین چې کوم دی دا د هدایات او تدابیر بیان کړي دي او بیا انسان ته چې مصیبت ورسي بیا سي قالوا انا لله وانا الیه راجعون بس دا دعا وایي د دې دعا مطلب دا دی خدایه پاکه موږ ټول ستا یو او ستا طرف ته به درځو څوک مخکې دي څوک وروسته دي نو الله رب العزت وایي چې کوم خلک د مصیبت په وخت کې داسې الله ته رجوع کي اولئک علیهم صلوات من ربهم د الله رحمتونه به همیشه په دې انسان باندې وي واولئک هم المهتدون او دا به د سمې لار نه چرته هم نه خرابېږي چې د کوم انسان په مصیبت کې ډایرک ذهن الله ته ځي الله وایي دا انسان به چرې هم نه خرابېږي بس اوس موږ سوچ وکړو چې کله موږ باندې مصیبت راشي زمونږ ډایرک ذهن چرته ځي دی وجه نه چې کله څه مصیبت او څه آفت راشي نو فوراً دا کلمه ویل پکار دی انا لله وانا الیه راجعون دا قرآنی وظیفه ده او روایاتو کې راځي او علماو لیکلي دي چې کوم انسان دا دعا وایي نو چې څه کوم مصیبت ورته رسېدلی وي الله په هغه مصیبت دله اجر ورکوي او د دې مصیبت د وجې نه چې کوم نقصان شوی د هغې په ډبل الله دله بې فایده ورکوي ته به وایې چې مصیبت څنګه فایده ورکوي د دې د یو دنیاوي مثال هم ښیم چې یو سړي باندې مصیبت راشي نو هغه فایده څنګه ګرځي فایده داسې ګرځي ګوره ټوله ورځ چې ته په ځان باندې سخته تېر کې ماښام چې راځي جب دې ډکي او چې کوم انسان ټوله ورځ کور کې اے سی ته تېره کړي او بار نه وځي نو هغه چې کوم دی سختي تېره نه کړه په هغه باندې راحت نه راځي چې کوم انسان سخته تېره کړي
دغه رنګ مثلا پکوړی دي هغه په تیلو کې چې کوم دی پخیږي ځان باندې سخته تیره کی نو د هغې نه پس چې کوم دی د یو روژهدار د خولې ذایقه جوړی شي یو تیلی دی د خپل سر نه ټوپ ووی او خپل قرباني ورکړي او ځان باندې سخته تیره کی د هغه یو تیلي د وجې نه 100 دیګونه پاخه شي دغه رنګې چې کله انسان باندې مصیبت راشي نو الله رب العزت بیا د هغې نه پس د باندې ری ته راولي ان مع العسر یسرا الله رب العزت د سختۍ نه بعد چې کوم دی اسانی راولي او تاسو ګورئ چېرته هم چې کامیابي راځي هلته پیله سختي راځي ښایسته جامې څه ته وایي چې هغې باندې سخته تېره شوي ډېر صابون پې لګولی شوي اعلی قسم صرف پې لګولی شوي او په مشین کې سختۍ سره تاو شوي وي نو چې څومره سخت مشین کې تاو شي څومره چې کوم دی ټیټ کیمیکلو والا هغه صرف په دې باندې ولګولی شي او هغې نه چې کوم دی سمه جوله وباسي او خیرې تې وباسي د هغې نه پس هغه چمک شروع کړي نو دغه رنګې دنیا الله رب العزت دا یو اصول جوړ کړی چې د سختۍ نه پس ریته راځي او کامیابی راځي نو د دې وجې نه عزتمندو الله رب العزت پاک دی او هغه پاک څیزونه خوښوي یو انسان باندې کله ناکله خیرې راشي نو الله رب العزت د ده خیرې پاکوي ځکه الله پاک دی ناپاکه څیز نه خوښوي څنګه چې ته عزتمندو یو اعلی څیز وي او ګنده پلیټ کې درته څوک کیدي غصه دله درځي دقه رنګې الله رب العزت دا انسان پاک پیدا کړی دی نو چې کله دا ناپاکه دته مخامخ کیږي نو الله غصه کیږي چو پاک آفریدت بهش باش پاک چو پاک آفریدت بهش باش پاک کہ ننگست ناپاک رفتن بخاک وی اللہ پاک پیدا کرے نو پاک اسے گا وی څومره د شرم خبره ده چې دنیا ته راتلی الله پاک صفا ستره راوړي ستا ژبه د غیبت نه پاکي ستا غوږونه د غیبت اورېدلو نه پاکي ستا زړه د غلطو وسوسو نه پاکي ستا چې کوم دی سوچونه چې کوم دی د غلطو منصوبو نه پاک وي او ستا لاسونه د ګناه نه پاکي ستا خپې د ګناهونو نه پاک وي ستا ژبه دل او دماغ د ګناهونو نه پاکي وایي الله دومره پاک پیدا کړي چې په یو ځای دی الله داغ پیدا کړی نه دی نو ډېره د شرم خبره ده چې ته قبر ته ځې او الله ته مخامخ کېږي او ته ناپاکې نو د دې نه ویرېږه څوک چې چاله پاک څیز ورکي او ناپاکه ولا واپس کوي هغه انسان ټول عمر هغه له څیز نه ورکوي وایي لکه پلاني کور والا له څیز ورنه کړي پلیټ یورولېږي ګندی رالیږي او پلاني له چې کوم دی سټک ورنه کړي او پلاس والا ورنه کړي وایي هغه ډېر د خیرن بچي دي چې واپس یې رالیږي خیرن یې رالیږي نه ورکوي سړی حالانکې د هغې خیرې پاکول د یو منټ کاري خو نه انسان له غوسه ورځي وایي ما تا سره ښه وکړه او ته دا کې او رب کریم خو دنیا الله رب العزت چا سره تعلق نه ختموي چې ته ناپاک شي نو الله رب العزت تا په خپله طریقه باندې پاکوي نو تاسو سوچو کې عزتمندو چې کم پلیټ ګنده وي او کم ځای ګنده وي او تاسو د پاره هغه څوک پاکوي تاسو د هغه شکریا ادا کوئ که نه هغه ته غوسې کوئ چا چاته ویلي دي لور ته چې پرېږده دا پلیټ ګنده دی لاسونه دې ځان ناپاک کړه بس مې پاکوه خلک خوشحالېږي زما نوکره زما لور زما ښځه زما ورور ما دپاره صفایي کوي دقه رنګې د الله رب العزت چې انسان باندې بیماري راوړي بیا هم د الله نه خوشحالېدل پکار دي ځکه الله موږ پاکوي خو دا ډېر لوی مقام دی په دې موږ نه پوهېږو دې دپاره ډېره خواري او محنت کول پکاري نو بیا انسان ته بیماري م رحمت ښکاري موږ چونکې زموږ شیشه ګنده ده زموږ الله سره هغه تعلق نشته موږ الله پېژندلی صحیح معنو سره نه دی نو د دې وجې نه د هغه سپېړه د هغه پاکول موږ ته چې کوم دی کله نه کله عذاب ښکاري او موږ او تاسو ته چې کوم دی ښه نه ښکاري لکه څنګه چې د استاد سپېړه شاګرد ته چې کوم دی ښه نه ښکاري او استاد ورته وایي زما په دې سپوړو کې لکونه روپۍ تنخوا پرته ده او زما په دې سپېړو په دې سختو کې چې کوم دی تا دپاره ډېرې اوچتې اوچتې مرتبې پرتې دي هغه سوچ کوي په زړه زړه کې استاد ته کنځلې کوي خدای دې ستا بیخ وباسي ته ما روزانه وهې او په مور او پلار مې دګې او زما د پلار نه پیسې مالي زما د مور نه پیسې مالي الټه چې کوم دی دا خبرې م کې چې په دې سختیانو کې چې کوم دی لوی لوی مرتبې پرتې دي خو په دې باندې ماشوم نه پوهېږي او پلار هم دا سختی برداشت کوي مور هم برداشت کوي او هغه ماشوم په خپل هم برداشت کوي دقه رنګې عزتمندو چې دنیا کې کله ناکله څه مصیبت راشي نو څه نه څه درجه کې برداشت کول پکار دي کم از کم واویله نه دي کول پکار چغې او سورې او دا نه دي ویل پکار ګیله که انسان کوي خیر دی ګیله هم کله ناکله کولی شي زړه زړه کې الله نه ګیله هم کولی شي خیر دی څه خبره نه ده خو په خوله باندې چې کوم دی آه او بکا
او ډېرې سختې خبرې چې کوم دی نه دي کول پکار. بهرحال الله پاک دی نو الله پاک څیزونه خوښوي. څنګه چې ته پاک څیز خوښې خیرن نه خیرن یو جمعدار انسان لا یو ګنده څیز ورکا وایي هلکه تا خو زما ډېره بېعزتي وکړه، هلکه ته خو ټوله ورځ چې کوم دی ګند کې لاسونه وی وایي هغه زما خپله روزي ده، هغه زما خپل کار دی، خو تا زما بېعزتي ولې وکړه. دقه شان عزتمندو الله پاک دی، الله پاک څیزونه خوښوي. اعتکاف الله رب العزت د رمضان په اخر کې ولې کېغوستو؟ د رمضان شروع کې هم کولی شي، خو بهتر اعتکاف د رمضان په آخري شپو کې دی. وجه دا ده چې کله الله رب العزت غواړي چې دا انسان پاک شي نو په 20 روزو کې چې کوم دی دا ډېر پاک کي، د ذهن پاک شي، د ژبه په عبادت پاک شي، د غوږونه پاک شي، تلاوتونه واوري، دا په خپلو لاسونو باندې تراو کې پاسېږي کینی او دغه رنګې د خېټه پاکه شي، دا د حلال رزق بندوبست وکړي، دا د الله لپاره لوږې تنده تېره کړي، د ده د وجې نه د جسم نه چې کوم دی جسماني او روحاني هغه چې کوم غلاظتونه دي هغه پاک شي، نو بیا الله رب العزت غواړي چې د ده نفس پاک شو، دا اوس زما د در لایق شو، دا زما د دیدار لایق شو، دا اوس زما د ملاقات لایق شو. نو بیا الله رب العزت ورته وایي راځه راځه اوس که د اخري شپو له زما کور ته راځې نو ته زما د در لایق شوې. نو اعتکاف عزتمندو د الله د در لایق انسان ته نصیب کیږي. نو دی وجې نه اعتکاف کې ډېر شوق و سوق سره کېناستل پکار دي. روایاتو کې د اعتکاف ډېر زیات فضایل راغلي دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې په بندګانو کې د الله په بندګانو کې بعض بندګان د الله داسې دي چې هغه د جماعتونو میخونه دي، میخونه د جماعتونو میخونه دي. الله رب العزت دوی له دا مرتبه ورکړې ده څنګه چې په میخ باندې یو څیز کلک وي او ولاړ وي دقه رنګې د الله جماعتونه په هغه خلکو باندې ولاړ وي. د الله په بندګانو کې بعض بندګان داسې دي چې د هغه د جماعت دپاره میخونه دي، یعنی جماعتونو کې هغه هر ټایم ناسي لکه میخ چې په یو څیز کې ننوځي بس بیا هغلته پروت وي تر څو پورې چې هغه څیز نه خراب شوی هغه د هغې نه جدا کېږي. او داسې خلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي دا د فرشتو هم نشین او ناست خلق دي، دا د فرشتو هم مجلسه خلق دي. او دا خلق چې کله د جماعت نه غیب شي د بیماری د وجې نه د خاص ضرورت د وجې نه جماعتونو ته رانشتي نو فرشتې د داسې خلکو تالاش کوي او د دې لټنه کوي او دې پسې ګرځي چې څه شو هغه میخونه خلک د جماعت آبادونکي خلک څه شو. او چې کله دا خلک بیمار شي وایي فرشتې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي د داسې خلکو بیمار فورسي کوي. او که دوی ته څه ضرورت راپېښ شي نو الله رب العزت د فرشتو په ذریعه باندې د دوی مدد کوي. د دې وجې نه عزتمندو چې کوم انسان اعتکاف کوي یا جماعت آبادی یا جماعت کې هسې ناسته کوي دا د هغه خلکو په باره کې هم دي. دې ته نبي علیہ الصلوۃ والسلام د جماعت میخونه ویلي دي. الله رب العزت دې مونږ او تاسو هم د جماعت آبادونکي جوړ کړي. دغه رنګې نبي علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کوم مسلمان بنده مسجد د مونځ دپاره او د الله د ذکر دپاره خپل وطن جوړ کړي، یعنی خپل استوګنه او د ناستې ځای جوړ کړي د ذکر دپاره او دغه رنګې د الله د مونځ دپاره خپل وطن جوړ کړي نو الله تعالی د ده په راتګ باندې داسې خوشحالیږي لکه څنګه چې انسان د یو ورک شوي انسان په راتګ باندې خوشحالیږي. د یو انسان زوی دی 10 کاله غیب شوی دی یا یو هفته غیب شوی دی یا د ده غلام د ده نه تښتېدلی دی یا د ده ملګری د ده نه خفه شوی دی، څنګه چې د ده د ورک شوی زوی د ده او تښتېدلی غلام واپس راشي ځکه خو په پیسو خرڅېږي دا خوشحالیږي. دقه رنګې الله رب العزت مسجد ته چې کوم کسان راځي د هغې په راتګ باندې خوشحالیږي. نو الحمدلله اوس موږ جومات کې ناست یو نو الله رب العزت موږ او تاسو ته خوشحالیږي لکه څنګه چې د سړي بچی د بار ملک نه راشي یا ورک شوی زوی د هغه پیدا شي دغه شان خوشحالیږي. الله رب العزت دې همیش دا خوشحالي موږ ته نصیب کړي. خو ما درته ویلې د دې څیزونو ادراک هغه چاته کېږي چې الله سره عشق او محبت وي. موږ د عشق او د محبت په دستور باندې نه پوهېږو. یو هلک وګوره که نه هغې نه چې یو جینۍ خفه وي یو ناجایزه پیار محبت کوي کله مفتی صاحب ته وایي 1000 کسان موږ ته ټلیفونونه کوي د ناجایز کار دپاره ماله څه وظیفه راکړه فلانی ملګری ما سره خبرې نه کوي او فلانی جینۍ ما سره خبرې نه کوي د هغې دپاره پیکیجونه کوي د هغې دپاره د ورځې سل ځله دا مسکال ورکوي او دا بار بار میسیجونه کوي کله په واټساپ باندې کوي کله په مسنجر باندې کوي کله په چې کوم دی عام میسج ټیکسټ میسج کوي کله چې کوم دی یو ته ملګري ته وایي فلاني ته ووایي چې لږ خو راشي که نه کله د هغې دپاره تعویضونه کوي کله د هغې دپاره په زرګونو په مشک او په عنبر باندې په غلطو په باطلو عاملانو باندې
تعویذونه لیکي، کله د هغې دپاره کټوۍ او دالونه پخوي، کله هغې دپاره ادیرو ته ځي او په زړو قبرونو کې تعویذونه ږدي. د یو ناجایزه محبت دپاره خو د محبت یو چاشني هغه سکلي، یو خواږي سکلي. ادیرې ته د شپې تک هغه ته آسان، مولا له پیسې ورکول آسان، خلکو ته چې کوم دی سوال کول ژولۍ نیول هغه ته آسان شي چې چې ته وایې ماله دا رشته راکړي او ما سره تعلق نه کوي. عزتمندو ګوره عشق او محبت انسان دومره ذلیله کړي، ناجایزه عشق او محبت. او رحمان بابا هم پې سلام ویلی په مجنون باندې، وی د مجنون غوندې په مینه کې صادق وي، رحمان وایي په هغوی باندې سلام. یعنی مطلب دا دی چې الله سره کم از کم د مجنون په شان مینه کول پکار دي چې مجنون لیلا سره کړي. د دې واقعیت در درسته بیانو. نو بهرحال عزتمندو اعتکاف هغه انسان خبریږي چې د کوم انسان الله سره مینه یا د مینې او د محبت د لارې نه چېرته تیر شوی انسان چې کوم انسان او الله سره موږ څنګه مینه وکړو، موږ د الله د صفاتو نه خبر نه یو، د الله د ذات نه خبر نه یو، د الله د قدرتونو نه خبر نه یو، د الله د کارونو نه خبر نه یو، یا که خبر یو نو ځان هم پې غلی کړی. یو سړی تا سره ښه وکړي او ته پې ځان غلی کړي او نه یې منې، نو به د دې خو علاج نشته. نو بهرحال عزتمندو چې کوم جوماتونو آبادونکي خلک دي، اعتکاف کوونکي خلک دي، هغوی ته په حدیث پاک کې د اهل الله خطاب ورکړی شوی دی. د الله والا خلک هغه دي چې جوماتونه آبادوي او د قیامت په ورځ باندې د الله د عرش سوري لان نه علاوه بل سوری بنئ، په دې کې به یو هغه انسان کینی وقلبه معلق بالمساجد چې د کوم انسان زړه هر وخت جومات سره تړلی وي. جماعت بندیږي، جماعت باندې پابندي لګي، مونځ باندې پابندي لګي، د روح بېچینه کېږي، د ضمیر دا ملامته کوي چې ګوره زه د الله د خپل کور نه منې کړم او د الله کور ته به څنګه ځما او دا به کله ځما او د اعتکاف ورځې به کله راځي او دا د مونځ ټایم به کله راځي. د ده زړه جومات سره تړلی شوی، الله رب العزت د قیامت په ورځ د خپل عرش د سوري د لاندې به د انسان له ځای ورکوي. نو بهرحال عزتمندو جومات آبادول پکار دي او دغه رنګ اعتکاف د شیطان نه د حفاظت ذریعه ده، د ګناه نه د بچ کېدو هتیار دی او د الله په ضمانت او په حفاظت کې د راتلو یو لویه ذریعه ده او د الله د رضا د حصول ذریعه ده او په پل صراط باندې د اسانۍ سره د تېرېدلو ذریعه هغه اعتکاف دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اعتکاف دومره اهتمام کړی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول عمر اعتکاف کړی دی. یو کال نبی علیہ السلام نه سفر د وجې نه اعتکاف لاړو، په بل کال باندې نبی علیہ السلام شل ورځې اعتکاف و. حالانکه د دې قضا نشته خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ځان باندې بالکل لازم کړی. اعتکاف اصل کې سنت طریقه ده، سنت علی الکفایي. سنت علی الکفایي دي ته وایي چې یو کس دوه کسان یو کې د ټولو نه الله رب العزت هغه عبادت قبلی او ټولو له د هغې ثواب ورکوي چې داسې کسان کیني او چې کومه ګناه ده د ټولو نه یې لرې کوي. خو بعض چیز عزتمندو سنت سره چې کوم دی هغه شعائر هم وي، اسلامي علامتونه وي. بعض کس وایي مړه اعتکاف سنت دی بس نه مې کوو که نه، بعض چیزونه اسلامي شناخت او علامت وي. لکه اوس ګیري ته موږ سنت هم وایو خو ګینه د اسلامي علامت هم دی، شعار هم دی. شعار هغې ته وایي چې هغه د فرض نه هم اعلی درجه لري یا د فرضو برابر درجه لري. شعائر معنی علامات، د هر یو څیز علامات دي. څنګه د سړي خپل علامات دي، د ښځې خپل علامات دي، د هندوانو د مذهب خپل علامات دي، د سیکانو خپل علامات دي، نو د اسلام هم خپل علامات دي. علاماتو سره هغه څیز مشهوریږي، معروفه کېږي، خلک یې پېژني. لکه جومات عزتمندو د اسلام علامات دی، اسلامي شعائر دی. که یو جومات کې څوک مونځ هم نه کوي، ضرورت هم نشته خو جوړ شوی دی، خواته ورسره غټ جومات جوړ شو، بیا به هم دا جومات نه ختمې، هسې دې پروت وي، یادګار په طور دې پروت وي. دا ځمکه به تر قیامته پورې جومات وي. داسې به نه کوي چې دا جومات خرڅو او مخامخ بل جومات غټ جوړو، دا پیسې به هغې کې ولګو. نه، چې یو ځل دا د الله په نوم باندې جوړ شو، دا به تر قیامته پورې د دې ذره جومات وي. ځکه دا د اسلام شعائر دي، دې سره د اسلام نوم واضحه کېږي. هندوان، سیکان، ډېر قومونه یادګار پرېږدي که نه، څومره غټ عمارتونه او څومره غټ ځایونه پراته دي، هسې پراته دي، حکومت یې نه ختموي، وایي دا زموږ یادګارونه دي، زاړه یادګار دي. نو عزتمندو دغه اسلامي یادګار اعتکاف، صفا مروه، طواف، آذان او دغه رنګ عزتمندو د جومات مونځ،
جهاد او زکات او دا سيزونه چې کوم دي دا د اسلامي شعائر دي، دا به اس کله موږ نه ختمو. نو عزتمندو په جمعتونو باندې پابندي ده، بعض خلک وي جمعتونو باندې پابندي ده، اعتکاف به څنګه چل کو؟ نو داسې پابندي خو نه ده چې یو قسم دی ناراضي. اعتکاف خو یو قسم کولی شي، یو کس دی کینی په جمعات کې، او دغه ډسټنس او فاصله سره دی کینی. ډیر هجوم مو جوړوي په دې ورځو کې، لک کسان کې نه، د کار کسان کې نه، او چې کوم عبادت تزل کیږي هغه کسان کې نه. یو حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې کوم انسان د رمضان د اخیری لسپو اعتکاف وکړو سره د ایمان نه او سره د ثواب د نیت نه، الله رب العزت د ټول ګناهونه معاف کی. یو روایت کې راځي حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث نقل کئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اعتکاف عشر فی رمضان تعدل کحجتین و عمرتین. د اخیری لس ورځو اعتکاف کول د دوو حجونو او د دوو عمرو ثواب لري. الله کوئی عمرې بندي شوي دي؟ بالکل نه دي بند شوي. راشه لس ورځې اعتکاف وکړه دې جومات کې، الله تعالی د دوو عمرې ثواب درکوي. او حجونه بند شوي دي؟ نه دي بند شوي، الله تعالی په اعتکاف باندې د دوو حجونو ثواب درکوي. خو عزتمندو زمونږ دا ساده عمرې نه خوښي که نه، زمونږ خو داسې عمرې خوښي چې دوه درې لنګ روزر ګاډي را سره لاړ شي اجي کیمپ ته، او سیرې راوړي او ګلاب را باندې واچوي، او دغه رنګې چې کوم دی ګاډي باندې ګلونه ولګوي، او ټول علاقې ته پته ولګېږي، او په کور باندې پاس پینټر باندې ولګېږي حج دی مبارک او عمره دی مبارک. داسې عمرې زمونږ خوښې دي. زمونږ چې کوم څیز کې ریا نه وي او داسې ښودنه نه وي، هغه عبادتونه زمونږ نه خوښ. یعنې دا حدیث کې راځي چې کوم انسان اعتکاف وکړي د دوه حجو ثواب ملاویږي. دا ساده حج څوک نه کوي. نو بهرحال عزتمندو د اعتکاف د وجې نه الله رب العزت د ټول ګناهونه معاف کوي. او اعتکاف کې دا یو عجیبه اللہ رب العزت سے کم دے اثر خیر. نبی علیہ السلام فرمائی هو یعتکف الذنوب، اعتکاف کون کے چی اعتکاف کئی د دی وجہ نہ اللہ رب العزت د گناہوں معاف کئی. ویجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. دا یو عجیب تاثیر دے پا اعتکاف کی چی اعتکاف کون کے د اعتکاف د وجہ نہ کم نیکی نشی کولے، اللہ رب العزت د اغنی کی ثواب ہم دلور کئی. لکه اوس مثلا بار مړی شوی دی، جنازې راځي، هر یو انسان جنازه کې شریکي د جنازې ډیر ثواب دی شرکت، او دا غریب خو اعتکاف ته ناست دی جنازه کې شرکت نشي کولی، نو نور خلک جنازه کوي هغوی ته د جنازې ثواب ملاویږي. دا جنازه نه کوي، بغیر د کولو نه دته ثواب ملاویږي. یو سړی بیمار دی بلې عیادت کوي، په عیادت باندې ډیر ثواب ملاویږي. سحر نه ماښامه پورې فرشتې تعالی دعاګانې کوي. دا نشي تللی د اعتکاف د وجې نه، الله دله د دې هم ثواب ورکوي. نو اعتکاف کون کې چې کمی نیکیانې نه کوي، او په هغه زمانه کې خلک کمی نیکیانې کوي، د هغې ثواب هم هغه ته میلاویږي. نو دومره آسان عبادت دی او دومره ثواب والا عبادت دی. او دغه رنګ یو حدیث کې راځي چې کوم انسان د الله رضا دپاره اعتکاف وکړي، الله رب العزت چې کوم دی 3 خندق دا د دوزخ نه لرې کړي. او یو خندق او یو کنده چې کوم دی دا د ځمکې او د اسمان عمره مسافت لري. نو ځمکې نه اسمانه پورې اوسه پورې څوک هم نه دی تللی. چې کوم انسان اعتکاف وکړي، الله رب العزت چې کوم دی دا 3 خندقه د جهنم نه لرې کړي. دغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کوم انسان د پی لوشلو، پی چې انسان لوشي یا لشي، او کله چې کوم دی پی د غوانه حاصلی، دومره وخت په دومره لږ ټیم د پارم اعتکاف وکړلو، دا نفلی اعتکاف دی، الله رب العزت دته د یو غلام د آزادولو ثواب ورکوي. دغه رنګ یو روایت کې راځي چې کوم انسان د مغرب نواله تر عشاء، د ماښام نواله تر ماسخوتنه پورې په جومات کې د اعتکاف په طور باندې کینی، او د موز او د تلاوت نه سیوا بل څه خبرې اترې نه کوي، دنیاوي گفتگو نه کوي، الله رب العزت صرف د ماښام نه ماسخوتن اعتکاف باندې په جنت کې یو محل د دې انسان دپاره جوړ کړي. نو کله داسې انسان کولی شي رو جماعتي نه بس ماښام مونځ د چې راشي ماسخوتنه پورې ناست. دغه رنګ یو حدیث کې راځي چې کوم انسان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کوم انسان
چې زمانہ کې فساد وي، د فساد په زمانہ کې زما یو سنت ژوندې کی، الله رب العزت د 100 شهیدانو ثواب دله ورکوي. مولا علی قاری رحمت الله علیه لیکلي دي چې په مرقات کې چې د فساد زمانې نه مراد دا دی چې بدعات، رسومات او جهالتونه زیات شي او نافرمانی غالب شي، به دې ته د فساد زمانہ وي. دا اوس د فساد زمانہ. نو په دې زمانہ کې چې څوک یو سنت پوره کوي، الله رب العزت دله د 100 شهیدانو ثواب ورکوي. نو چې کوم انسان دا اعتکاف سنت پوره کړي، ځکه دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام دایمي سنت دی، همیشه سنت دی. تر دې پورې ازواج مطهراتو به هم کول، هغوی له باقاعده خیمې لګېدلې او د یو بل نه به تنافس کول، مخکې کېدلې به. نو بهرحال عزتمندو د 100 شهیدانو ثواب هم په دې باندې میلاویږي. خدا د مینې محبت والا خلک په دې باندې پوهېدی شي. تاسو ګورئ عزتمندو، دا لونډان هلکان، دا خوشاټاري هلکان د یو جینۍ دپاره 2-3 کاله کالج مخې ته چې کوم دی ولاړ دي. موږ خپله شهین بازار کې د کپړې دوکان یاره داسې کسانو 8-10 کاله به هغه بازار کې ګرځېدل. موږ به ورته مکټوان ویل، مکټو. نو بهرحال عزتمندو دې څیزونو پسې خلک ګرځي، ټول عمر ګرځي، د خپل خوند دپاره او د چاشنۍ دپاره او د میټاس دپاره. د الله او د مینې محبت دپاره موږ او تاسو اوسه پورې سمونه کړه. 10 ورځې څه شی دي عزتمندو؟ یو هلک ته فلانې جینۍ دله درکوي، هغه یو کال هم د هغې د کور اعتکاف کوي، تاویږي را تاویږي. قسم دی موږ ته داسې هلکانو ټلیفونونه کړي دي چې جینکو پسې هغوی جاړي، لکه بیا وایي جی موږ له جایز کار وکړه، زه سره واده کول غواړم او زه دا کول غواړم، زه دا کول غواړم. چېرته داسې انسان نشته دی چې څه کال وجاړي چې څه کال مثلا جوماتونو کې پابندي ده، ډېر کسان نه پرېږدي، ما ته د اعتکاف موقع نه میلاویږي. زمونږ منځونو ته موږ سوچ وکړو، زمونږ روجو ته موږ سوچ وکړو. عزتمند زمونږ دا روجي دي موږ یې په موبایل باندې مختصر کوو، زمونږ داسې روجي دي چې موږ یې په لډو باندې تېرو. جی اکثر کسان دا تپوس کوي لډو کول په روجه کې څنګه دي؟ نو بهرحال عزتمندو زمونږ دغه د لډو والا روجي دي، زمونږ د موبایل والا روجي دي. او ماښام کینو بیا وایي الحمدلله روژه خو وکړله. څه وکړه؟ سهار نه چې کوم دی غرمې مونځ پورې ودو، غرمه چې راپاڅېدو مازدیګره پورې چې کوم دی لډو وکړله، او مازدیګر پاسېدو بار نه کچالان او پکوړې او دا راوړو، او ماښام یې پرلت ولګو الحمدلله خدای پاکه زمونږ اتو اڼه جنتونه ماله راکړي، په لډو باندې تعالی جنت درکوي. بهرحال عزتمندو دا هم یو لوی عبادت دی، خو هسې خپل عبادت کمزورې ګڼل پکار دي. دا د دې دپاره وویل. نور الحمدلله چې کم انسان ټوله ورځ اوده وي او دو روژه ونیوله، دا هم ډېر لوی عبادت دی. خو دا دی چې خپل عبادت ته به کمزورې ګوري، کمزورې به ګوري. نو مینې محبت والا پکار دی چې کوم هلکانو مینې محبت کړي هغو چې خامخا اعتکاف ته کښېني، ځکه هغه د مینې محبت د لینډ نه خبري. داسې هلکانو باندې خو واجب دی چې کښېني، ځکه هلکه تا مینه سکلې ده. اکثر کسان مونږ ته وایي جی خبره ورته کې جی تاسو مینه نه ده کړې، په دې تاسو نه پوهېږئ. صحیح ده. نو بهرحال عزتمندو واقعات بیانېږي، قسم قسم د مجنون واقعات بیانېږي. مارتل رحمان بابا هم پې سلام ویلی دی. د دنیا محبتونو کې خلک مجنون معنا ده لیونی، هغه به چې کوم دی په کوڅو کې ګرځېدو او دیوالونه به یې چپول. موږ د جومات دیوال چېرته صفام نه کړو، زمونږ د جومات ته به یو کس راتلو، دلته به یې په خپل رومال باندې دا ستنې پاکولې. زمونږ د جومات والا خلکو لرې کو ویل دا مشروط دی، ویل دا چمچه ده او دا ځان ښیي دلته دې جومات کې. بوډا سړی و، بې فالجو والو ما سره میلاو شو. ما ورته ویل هلکه ته نه راځې؟ وایي ستا جومات والا ما پورې خاندي. د جوماتونو پاکونکي خلکو ته پورې موږ خاندو. چې کوم کس جومات کې هغه لکه ځان نه جمعدار جوړ کړی، موږ ورته داسې القابات ورکړو، یا ځان یې د مفتي صاحب او د مولوي صاحب چمچه جوړه کړې ده، داسې خبرې ورپسې کوو. دا حالات دي زموږ. او تاسو ته پته ده په جنت کې چې د ټولو نه ښایسته حوره ده، تاسو هغه اورېدي حور عین، قرآن پاک کې د هغې تذکیر راځي، د غټو غټو سترګو والا حوره او ښایسته حوره. او بعضو روایتو کې راځي هغې سره به بېشماره نوکران هم وي. د ټولو نه ښایسته حوره په جنت کې دغه ده
دا بچا ته ملاویږي او د دې مہر څه دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کنس المساجد مهور العین، د جمعاتونو پاکون کی خلق دا جمعات پاکول دا د حور عین مہر دی. چې کوم انسان جمعات پاکي د حور عین مہر ادا کو، یعنی د ته بدا ملاویږي. لکه د دې سيزونه خوندونه وایو، کله راشي د جمعات د باتروم صفا کو. تاسو دا بازار والا روزانه راځي دلته ډکیږي تشيږي، کله یو بازار والا دکاندار تاسو کتل چې راشي دلته باتروم پاکي، دا نه دي کول پکار، او دا خپل سعادت کړل پکار دي. کله دا استنجا والا زین صفا کول پکار دي. زه دغه نشي کولای، خیر دی هغې نه کرکه درځي، کم از کم د جمعات ځای خو صفا کړه. تاسو اکثر وکړئ د جمعات د امام ځای کې اکثر چې کوم ځای کې ودرېږي هلته دوړې پرتي، که ته وایې چې تی ولې نه پاکې، تا ته هم دا ثواب میلاوېږي، دا واقعي خبره ده، موږ ته هم دا ثواب میلاوېږي. خو موږ چې کله صفا کوو بیا موږ څوک پرېږدي نه، بیا ټول نیک عمله شي، یو شي نه شي، نه دا موږ کوو جي، دا موږ کوو، دا موږ کوو، نه موږ پرېږدي نه خپله کوي. نو د دې شیزونو ځان عادت کې عزتمند د جمعات د پاکولو. کله د دې خوند هم والی چې دا زما د رب کور دی، دا زما د الله کور دی، زما الله دې ته خپل نسبت کړی چې دې کې زه اوسېږم. کور مطلب اوسېږدل یو ځای مثلا، نو دا څومره عظیم ځای دی. تاسو ګورئ څومره سکون انسان ته میلاویږي چې دې کور ته راشي، او چې انسان مونځو کې څومره سکون الله موږ له په هغه ټایم کې راکړي. په دې وخت کې تاسو ناست یې څومره زړه ته سکون میلاویږي. نو عزتمندو نور موږ د الله نه څه غواړو؟ چې کوم انسانان د جمعې مونځ ونه کړي، تاسو لاړ شئ بهر ملکونو کې پابندي ده په مونځونو باندې، غریبانان جاړي وایي چې څو ورځې وشوې موږ د جومات دروازې ونه لیدلې، موږ جومات ونه لیدلو. دا چې کله انسان باندې پابندي ولګي بیا به تاسو ته د جومات فکر راشي چې دې کې څومره سکون و چې موږ به جومات ته رالو. یو جمعې مونځ چې انسان وکړي اووه ورځې د ده په زړه کې سکون پروت وي، د جمعې مونځ مې کړی، او د جمعې مونځ چې انسان جمع سره ونه کړي روایتو کې راځي په زړه باندې تک تور داغ لګېږي. نو بهرحال عزتمندو عشق او محبت الله سره هم پکار دی. الله قرآن کې وی مؤمن څه ته وی؟ والذین آمنوا اشد حبا لله. وی مؤمن سړی هغه دی چې هغه الله سره عشق کوي. د عشق او د محبت یو عزتمندو یو علامت من کې شته نشته. عشق محبت دی ته وی چې انسان یو څیز لپاره خوله برداشت کولی شي. تاسو عزتمندو چې کله په ګرمۍ کې بجلی لاړه شي او امام لږ مونځ تیز کړي نو څومره غوسه موږ له راځي، نو عشق نشته. ځکه زمونږ ذهن هغه طرف ته وي، پکې طرف ته وي. موږ جومات ته چې راسو موږ په ګرمۍ کې صف چې کم دی د مین نه به شروع کې، زمونږ صف د کوم ځای نه شروع کېږي؟ د پکې د لاندې نه شروع کېږي. عشق محبت نشته. سهولت انسان نه فایده اخیستلی شي، داسې خبره نه ده، خو چې کله سهولت ختم شي بیا ستا د عشق پته لګېږي، سخته کې ستا پته لګي. نو مجنون به عزتمند د دیوالونه چپول. موږ له پکار دا دی چې موږ کله سجده لګوو د جومات په دې ځمکه باندې خپلې شونډې مو لګوو، ځکه دا زما د رب کور دی. دا عشق و محبت دی. مجنون به سپي چپول. دا مثالونه موږ بیانو. خپل زوی چې خیرن وي، تاسو اکثر ماشومانو به کتلي بعضې خیرن ماشومانی او پلار یې په پروفایل باندې هغه تصویر ورکړي، دغه زوی هغه او دغه رنګې سالن راوالي، کیر راوالي، آیسکریم راوالي، په مخ باندې ولګي، دا ولا تصویر وباسي، دا ورته ښه لګي. د خپل بچي هغه تصویر چې په پوزه باندې آیسکریم لګېدلی دا هم دله خوند ورکوي. دا عشق دی، دا محبت دی، خپل بچو سره کولی هم شي. او د خپلې ښځې خیرن مخ هم انسان ته د ګلاب په شان باندې ښکاري، او خیرن او ګډ وډ ویښتې چې کم دی عزتمندو دې ته ښایسته ښکاري. خو چېرته عزتمندو د جومات څه سره زمونږ محبت نشته، اعتکاف سره زمونږ نشته، مونځ سره چېرته نشته چې چېرته یو 4 رکعاته مونږ په 10 منټه کې وکړو، داسې نشته. ځان له چې کوم دی یو 2 رکعاتو ته ودرېږي، صلات تسبیح ته ودرېږي، 4 رکعاتو ته یو 20 منټه الله ته ودرېږي. نیمه ګنټه کې عزتمندو مونږ تراویح کوو، بیا هم تراویح کسان نه کوي. دا زمونږ حالات دي. عشق او زما الله سره مینه ده. تعصل اله وانت تظهر حبه هذا لعمرك في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطيع. و اذا الله نافرمانی کوي الله سره مینه ده. و استا په عمر مې د قسم وی دا غوړې راجیبه خبره ده چې منم دې نه خو مینه مې د زره شته. کستا مینه صادقه وي نو تا به د الله منلې، ځکه څوک چې چا سره مینه کوي داغه اطاعت کوي، داغه خبره منل هغه ته آسان.
داسې ویډیوګانې موږ ته هلکانو ښودلي دي عزتمندو د شپې چې کوم دی تکه توره شپه کې جینۍ او هلکان راپاڅېږي او بار هغه فضا خلکو ته ښایي ګوره 1 بجه ده او ستا دپاره راپاڅېدلی یم بار فضا ورته ښایي چې ګوره شپه ده دروغ نه ویم او چې ورته د شپې تهجد له راپاڅېږي وایي چې زما زړه کېږي خو یېرېږم ځان له یېرېږم دا زموږ حال په بهرحال عزتمندو مجنون به دیوالونه څپول چا دې تپوس وکړو خمق له خاورو نه څه غواړې نو هغه شعرونه ویل امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار وی کله دا دیوال چپوم کله دا دیوال چپوم وی دیوالونو سره زما مینه نشتا وی تاسو په دې خبره څه پوهېږئ دیوالونو نه دننه چې څوک ناست دی هغه سره زما مینه ده د هغه د وجې نه بار دیوالونه م ښکلومه بیا چې دیوالونو ته چا نه پرېغوستو نو هغه چوک کې به یې ودرولي نو چې په هغه لاره به کوم سپی راتېر شو هغه سپی به یې راټینګ کو سپی ټولو نه مردار سیز دی امام شافعي رحمت الله علیه وی سپی د خنجر نه بدتر دی او حدیث کې راځي چې سپی په کم لوښي کې خوله ووي نو هغه به وزل وینځي وزل او سامنها بالتراب یا ومزل او اتمزل به په خاوره باندې به کنګالې دومره مردار سیز دی د سپي جراثیم ډېر خطرناک جراثیم دي خو مجنون مینه کې مست و هغه جراثیم پسې ګرځي کرونا خو دې پکې وي خو بس دې نه بس چپ عالم ځکه چې دا زما د لیلا په کوڅه راغلی دی او موږ جوماتونو نه یریږو دا حالت مینه محبت کې داسې وي پای سگبوسی د مجنو خلق پرسد ایچی سود ای سگے در کوہ لیلا گاہے گاہے رفت بود مجنون شاته پوسو کوله کدا خو سپید اخ پیخ کوله وای مړه د عشق په میدان باندې سپويږي د عشق پر رموز او اشارات سپويږي دا کله نا کله د لیلا په کوسرا تیریږي کله نا کله بچا د الله आवाज ابو کو دوی کې چې د لیلا درا پا بسیدو او به کتل چې سوکرال کسنګ دیو جنا مولانا روم رحمت الله علیه وی کدا الله مینا د لیلا د مینې نه کم وی وی دا مینا پټق باندې اولو دا مینا نه ده چې ستا مینه دغه نه مخلوق مینه عزتمند انسان لیونی کوي دا یاد لري کاغه د جاب مینه ده کاغه د کاروبار مینه ده کاغه د جایداد مینه ده کاغه د بچو سره ډیره زیاته مینه ده چې مخلوق سره د ډیره مینه وکړه دا سړی منټل کوي دا دی کې او الله سره چې څومره مینه زیاتیږي عزتمند الله کامیابی درته ملاوي نو الله سره مینه پکار دا مجنون به داسې لیونی شو عزتمندو چې د جمعات خیال به هم نه ساتو زمونږ د هلکان هم داسې کوي که دا بعضې هلکان ډېر مونځونه کوي او ګوتمې ته چې کوم دی هغه ټکټکې اچولی هغه تسبیحاتو والا ټکټکې چې تپوس یې وکړو څومره ذکر دی وکړو جي زه 25 لاک پوره کومه 2 ورځو کې 25 لاک پیرې ولې جی بس یو جایز رشته ده هغه کوو یو جایز رشته ده جی هغه کوو الله رب العزت تعالی هغه 25 لاک ځل د الله نوم علي یا یو لوی کلمات کوي هلکان دا الله مخې ته د لیلا سوالونه کوو هېڅ خبره نه ده جایز چیز دپاره انسان اکولی شي خو موږ له خپل د مینې هغه لږ کتل پکاري چې الله سره زموږ څومره مینه کمه ده څومره کمه ده نو مجنون یو ځل چې کوم دی لیونی شو چې لیونی شو چا ورته ویلې زه د بیت الله شریف ته بوځه نو هلته به سوال وکړي او دعا وکړه نو الله رب العزت به دا ګناه معاف کړي مجنون یې عمرې له بوتلو یا یې حج له بوتلو پلار ورته ویلې بچیا دلته توبه وباسه د دې څیزونو دلته توبه وباسه او الله به دې ګناه معاف کړي او رکې که د هغه نه څه غواړي د دې یو جینۍ نه ویل ښځه صحیح ده ویل دلته دعاګانې قبلېږي ویل رښتیا وی او دا ګوره دا مقام ابراهیم دی دا ګوره د الله رب العزت د در دروازه ده او دلته لاس اوچت کا دا ډېر د برکت ځای دی دعا د قبلېدو ځای دی هغه لاس اوچت کو الهي تبت من كل المعاصي ولكن حب ليلى لا اتوب اللهم لا تسلبني حبها ابدا ويرحم الله عبدا قال امين یا الله د ټولو ګناهونو مې توبه درته ګواه اوسې پلار ډېر خوشحاله شو چې دا جمله ویلې ټول ګناهونه مې یا الله ته معاف کړي او توبه وباسمه خو بس فور یې نه ویلې وایي د لیلا د مینې نه توبه نشم کولی پلار یې ویلې زه لاړې سړی غرق شو اوس بیا ویلې یا الله د دې مینه ما نه وی لرې کوم ځکه حج عمرې له راغلی یم چې د دې په برکت یې رانه لرې نه کړي وایي دا رانه لرې کوم
او خدای پاک چې زما په دعا سو کامین وي هغه سره مخو کا. دا حالات عزت مند. نو بهرحال عزت مند دا د مینې محبت مې ته دی وینو کې چې خلکو اعتکاف سره، تبلیغ سره، جهاد سره، دین سره، مون سره، دې ټولو سيزونو سره زمونږ مینه محبت ختم شوی دی. اول ما نه چاته پوسو کو امام ته څومره انتظار کولی شو. امام ته انتظار څوک نشي کولی، د مونږ انتظار نشي کولی. حالانکه حدیث کې راځي چې کوم انسان د مونږ انتظار کوي دته د مونږ ثواب ملاوي، په دې انتظار هم دته ثواب ملاوي. چې مونږ دی وکړو بس به که جمعات کې ناست هغه ثواب درته نه ملاويږي، نور ثواب به درته ملاويږي خو د مونږ ثواب درته به نه ملاويږي. دی وجه مونږ لږ مخکې راځي. یو څو مسائل درته اعتکاف باره کې بیانو. عزتمندو چې کم سنت اعتکاف ته دا خو لس ورځې اعتکاف ته دي ته سنت اعتکاف وی. رمضان المبارک اخیری عشره کې چې کیم کیږي لس ورځې یا نه ورځې اخیری عشره چې هر څومره شوه دي ته سنت اعتکاف وی. نو دی سنت اعتکاف دا سره روجم ضروری ده او د اعتکاف سره چې کوم دی ضروری خبرې ده دي چې د جمعات نه بار به بغیر د طبعي ضرورت نه او د شرعي ضرورت نه بغیر به بار نه وځي. کبار اوتلی نو دې سره به د اعتکاف ماتیږي. په اعتکاف کې چې کوم دی یو څو مسایل دي د هغې اکثر خلک تپوس کوي چې د اعتکاف دوران کې عموما اوس ګرمي را روانه ده. ګرمي نو غسل انسان د یخوالي دپاره کولی شي که نشي کولی. نو دا یاد لري عزتمندو اکثر علماء کرام وایي چې د یخوالي دپاره د یخوالي او د ټنډک حاصلولو دپاره او د دې غسل دپاره د جمعات نه وتل ناجایز دي. بعض علماء کرام وایي دا هم د انسان طبعي ضرورت دی. هر څیز چې انسان ته تکلیف ورکوي او شدید تکلیف سره مخامخ کوي او دغه رنګې بوی ته خیږي نو خیر دی که لمباله لاړې نو دا جایز دي. خو اکثر علماء کرام وایي ناجایز دي. نو د دې وجې نه داسې طریقې کار کول پکار دي چې احتیاط والا پهلو وشي چې اعتکاف هم دې خراب نشي او تا ته یخوالی هم ملو شي. نو اکثر چې کوم غټ جمعاتونه وي د ورځې جمعات کې څوک نه وي نو دا د جمعات اخیری حصه چې کم ده دغلته چې کم دی الک را پاسېږي او خمسدار یو څو بالټي اوبه ځان باندې واړئ او ځې لمبي. نو جمعات دننه حصه کې لمبلی شي غولاندې پلسټک واچئ یا چې کوم ځای کې ولمبل هغه ځای واپس صفا کړي. خو د ستر به خیال ساتي، ستر به پټ کړي، د نوم نه واله تر زنګونونو پورې به ځان پټ کړی وي. یا دویمه طریقه اسانه دا ده چې کله دا باتروم ته د تقاضي دپاره ځي نو په هغه دوران کې د زر زرو لامبي تقاضا هم دی که یو څو بالټي چې کوم دی ډبل کار ډبل کارونه کله نه کله انسان کوي که نه. نو دې وجې نه تقاضا هم کوه او ځان باندې یو څو لوټي اوبه هم راچوه. دې طریقې سره ولامبي. یا مثلا چې کله انسان تقاضا وکړي اودس خو انسان کولی شي د مونځ دپاره نو د اودس په ځای باندې ځان باندې اوبه راواړئ بس دغې کې اودس هم وشي او ټول به هم لامبي. نو دې طریقو سره چې کوم دی به فایده اخیستل پکار دي. په رمضان المبارک کې چا باندې روژه سخت شي لوند رومال یا لمده تولیه هم په سر اچولی شي څه خبره نشته. نو دې طریقې سره دی بیا ولامبي. خو نور هسې ضرورت نه بغیر به چې کوم دی بار نه وسي. دې وجې نه چې کوم کسان اعتکاف ته کیني نو شلمه روزي باندې چې کوم دی خپله صفایي وکړي. د ترخ ویښتونه زیر ناف ویښته دغه رنګې نور صفایي مفایي چې کوم دی مخکې نه وکړي ځکه چې بیا د دې دپاره وتل ناجایز دي او بیا د اعتکاف ماتیږي. نو د دې څیزونو مخکې نه خیال ساتئ. بعضې کسان نسواریان یي سرګټیان یي هغه غریبانان ناست وي اعتکاف ته نو بس بعضې مولیان خو سخته خبره کوي نه سرګټیان به نه کښېنئ نه نسواریان به نه کښېني. هلکه دا نسواري چې دلته اوس په دې اعتکاف ته کښېنني او دلته پاک نه شي نو دا به بیا چېرته پاکېږي. نو پیله دله پکار دي چې په دې اعتکاف په ذریعه سره کېدای شي الله د نسوارو نه هغه عادت یې هم ختم کړي، سرګټ عادت یې هم ختم کړي. خو بهرحال یو نسواري کېناستو غریب له اوس چې کوم دی بادي نه ټینګېږي او هلته اعتکاف ته ناست دی هلته اعتکاف ماتول ګناه ده نو بیا چې کله زه اودس ماتي له ځي بس هلته د یو کش ورکوي خیر دی. یا مثلا اودس ماتي له ځي او باتروم کې کینی نو بس هلته دی به یو چونډۍ نسوار اچوي. جومات کې دننه دا څیزونه کول صحیح نه دي. نو دغه طریقې سره نو د نسواریانو دپاره هم پکې موږ رعایت راوویستو نور څه کوئ. عبادت مو پرېږدئ د ګناه د وجې نه دا یاد لرئ. دا شیطان د ټولو نه غټ دا ده وایي ته خو فلانۍ ګناه کې که نه نو مونځ له ځله ځې بس دلته سړی مکمل کافر کي.
ځکه یو عمل چې نه کوي نو اخر د کافرانو په شان شي که نه، هغه هم نه کوي ته هم څه نه کوي، بیا د ایمان هم په خطر کې شي. دغه رنګې ښځو له دا پکار دي د ښځو اعتکاف په کور کې دی. اصل اعتکاف د ښځو په جومات کې دی، خو د زمانې د اختلاف د وجې صحابه کرامو، علما کرامو، مجتهدینو دې ټولو ته سوچ کړي. شروع کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ښځې منې کولې، عایشه رضی الله تعالی عنها به غوسه کېده، ویل دا ته ولې داسې کارونه کوې؟ بیا وروسته په خپله باندې ویلې که پیغمبر ژوندی وی هغوی به هم دا منې کولې د جومات نه. نو د وخت سره اختلاف د وجې نه مسایل بدلېدل، دا د دین زمونږ په دین کې د دې ډېر مثالونه شته. نو بهرحال ښځې به په کور کې اعتکاف کوي، خو ښځو له دا پکار دا دي چې کومه کمره کې کیني هغه پوره کمره د اعتکاف دپاره ځان له مقرره کړي، نو دې کې به لږ اساني وي هغې ته. دویم دا د شروع کې د دې خیال ساتل پکار دي که یو ښځه د ګرمۍ نه تنګېږي نو هغه کمره کې کینه چې کوم کې اے سی دی. بیا اکثر وروسته چې ګرمي زیاته شي وایي چې دې اے سی کمرې ته به واوړو، نه بس بیا به اے سی ځان ته راړې، بیا به ته نه اوړې. نو پوره کمره اعتکاف دپاره کول پکار دي چې پکې ګرځي را ګرځي، ماښام ټایم کې پکې لږ ورزش هم کولی شي، تاویدې را تاویدې شي پکې. او دا شان چې کوم دی دا یاد لرئ ښځو بعضې کارونه ځان باندې لازم کړي او دې سره اعتکاف ماتېږي، هغې سره نه ماتېږي. چې کومه ښځه په اعتکاف کې ناستي او پیاز، ټماټر، سبزي، غوښه وغیره کټ کوي، دا پکې بالکل جایز دي، بلکې بهتر دي پکې، ځکه دا عبادت دی، دا روژه ماتې تیاریږي د روژهدارو دپاره. نو ښځو له په دې کارونو کې په خدمت کې هم شرکت اخیستل پکار دي. بعضې ښځې د دې وجې نه اعتکاف ته کېدي چې به د کارونو نه به خلاص شو، د خانګل نه به یو لس ورځې بېغمه شو. نو نه، په هلته هم چې کوم دی کار کولی شي، پیاز ټماټر وغیره کټ کولی شي، خو د هغې دپاره به بار نه راوځي. جینۍ ته به اواز کوي جینۍ ټماټر راوړه چې کټ یې کړم، هغه پیاز راوړه چې کټ یې کړم، دا خبرې هم پکې کولی شي، دا د ضرورت خبرې دي. نو داسې کمره کې کېناستل پکاري شي، باتروم هم پکې وي، ټول سهولیات پکې وي، مخکې نه د دې خیال ساتئ. وروسته بیا کمرې بدلول او سیزونه بدلول دا جایز نه دي. بعض خلک چې کوم دی په اعتکاف کې بالکل خبرې نه کوي، نو آیا دام عبادت دی؟ نو دا یاد لري عزتمندو، خاموشي زمونږ په دین کې عبادت نه دی، اصلا عبادت نه دی. البته چې کوم انسان خوله ډېره زیاته بې کنټروله وي، بې واکه وي، د هغه دپاره بیا خاموشي عبادت دی. نو دوه قسمه خولې وي، سړی د خپل چې کوم ځان نه اسې د ضرورت خبرې سړی جومات کې هم کولی شي، په اعتکاف کې هم کولی شي. او دا شان چې کوم دی الله رب العزت اجازتونه ورکړي دي، آسان دی دین. خو چې کوم انسان کنځلې کوي، ردې بدې وایي او ګډې وډې خبرې کوي، ګانې بجانې کوي، بس د ده دپاره السکوت سلامه، بې خاموشي بهتر ده. خو اسې خاموشي بعضې کسان اشارو سره خبرې کوي، لکه تور ته فلاني څیز راکړه، هغه دا عبادت نه دی عزتمند. د ضرورت خبره چې یو انسان تا ته وکړي هغه له جواب ورکول ضروري دي. د مسلمان به عزت کې یو څیز د هغه پکار دی او هغه نه تپوس وکړه، هغه به ورته ښیې. د مسلمان الله رب العزت ډېر لوی عزت یې خیر، نو اشارو سره به داسې نه کړي. البته چې کوم انسان ما درته ویلي چې ډېر بېواکه وي، خولې بېواکه وي، نو بس هغه له بې خاموشي ښه ده. یو جینۍ و هغه به ډېره خولې نه ډېره تېزه وه، نو مور او پلار ته یې خبرې مه کوه چې سخر کور ته لاړه شي. یو ځل ورته سخر وایي چې خیر دی بچیه خبرې کوه، ته خو زمونږ لوري او هغه زما خوله ډېره بېواکه ده. هغه ویل هېڅ خبره نه ده، زمونږ بچي هم کله ناکله مونږ ته خبرې کوي، خیر دی که کمې زیاتې وشو هېڅ خبره نه ده. ویلې خوله مې مه کولاوه وه، ویل زه خیر دی زه ووایه. هغه چې پیله خبره وکړله دې سړي ته وایي کاکا که خفه کېږي نه که نه نو ستا دا سپېږمې نه دي؟ وایي ها. وایي دا پوزه نه ده؟ وایي زمونږ کور کې یو خر ده د هغې په شان دي. هغه ورته ویله بس بچیه خاموش اوسېږه. نو داسې خبرې چې کوې نو بیا دله خاموشي ښه ده. هغه خو هغې ورته یو ځل وایي خبرې کوه که نه؟ ویل خبرې را باندې بندې دي. ویل نه خیر دی کوه هېڅ خبره نه ده. ویل ته راته دا ووایه چې ستا دا زوی مړ شي ته به سبا ما به چا ته واده کوې بیا؟ هغې ویل بچیه تا خو ورسره 2 شپې نه دي تېرې کړې او بیا مړ کې. ویل داسې خبرې مه کوه، به د دې خاموشي ښه ده. نو بهرحال داسې عبادت نه دی عزتمندو خاموشي. اعتکاف څه نور مسایل دي، خو یو ځل تاسو کښېنئ انشاءالله نورې مسلې به درته بیا آینده جمعه کې او وقتاً فوقتاً نورو بیانونو کې انشاءالله بیانو. الله رب العزت دې موږ او تاسو ته اعتکاف کې د کېناستلو توفیق راکړي.